نبی علیہ السلام فرمایي صرف د شپږو سيزونو مال ضمانت راکړي چې دا به کوم، صرف شپږ خبرې به کوم. او نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دي زم جنت ته به دي زبیا ما، صرف دا شپږ کارونه کوا او جنت ته به دي داخلو. نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دي زم. یو باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اصدقوا اذا حدثتم، مال به دې خبرې ضمانت راکړي کنه چې کله هم خبرې کوي رښتیا به وایي. ما سره به دا وعده کوي نبی علیہ السلام فرمایي مال به دې خبرې ضمانت راکړي چې خبرې کوم نو رښتیا به هم په خبرو کې به دروغ نه وایم. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې انسان دروغ وایي کنه نو د خولې نه یو بدبوی شروع شي، د خولې نه بدبوی شروع شي. نو د سره چې کومې دوه پرشتې دي په دې اوګو ناصر دي انسان نیک اعمال او بد اعمال لیکي، وایي دا پرشتې د ډېر لري وتښتي، ډېر زیات لري ته وتښتي. ځکه دا پرشته یو پاک مخلوق دی، دوی د بدبوی نه ډېر زیات نفرت کوي، د بدبوی نه دوی نفرت کوي. نو چې کله دا انسان دروغ شروع کی د خولې نه بدبوی شروع شي نو دا پرشتې ته لري وتښتي لاړې شي. نو چې کله دا دروغ بس کی کنه نو دا پرشتې ته خیری کوي او راشي دا دروغ ولیکي، دا عملي ولیکي او خیری ورته کوي وایي مونږ ته دومره په دې بدبوی تکلیف راکو. دا دروغ دومره لوی ګناه ده، دومره لوی ګناه ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي اول به ماته د دې خبرې ذمہواری راکړي چې خبرې کوم نو رښتیا به هم دروغ به نه وایم، یو به دا ذمہواری راکړي. دویم نبی علیہ السلام فرمایي اوفو اذا وعدتم، د دې خبرې به مال ذمہواری راکړي چې کله دې هم وعده وکړه به پوره کوي. د دې مال ذمہواری راکړي نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپل وعده به څه کوي پورواله کوي، وعده به د خلکو سره نه ماته اعلان د خبره ده د دې به مال ذمہواری راکړي. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وادوا اذا اؤتمنتم، مال به د دې خبرې ذمہواری راکړي چې څوک در سره امانت کې دی پاره کې به خیانت نه کوي. چا در سره امانت کې خود اک شی به هغه شان واپس کوي څنګه چې درکړي وو. د دې خبرې به مال ذمہواری راکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په امانت کې بس نه کومه خیانت نه کوم. څو خبرې شوي؟ درې. څلورم نبی علیہ السلام فرمایي واحفظوا فروجکم، د دې خبرې به مال ذمہواری راکړي چې د خپل شرمګاه به زه حفاظت کوم، کو نارینه ده کو زنانه ده، زما شرمګاه به د دې خبرې مال ذمہواری راکړي چې د حلال نه علاوه به نه استعمالېږي. او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي وعزوا ابصارکم، وعزوا ابصارکم، د دې خبرې به مال ذمہواری راکړي چې خپل سترګې به ښکته ساتم. ښکته ساتل څه مطلب دی؟ حرام سيزونو ته نه ګورم، د کوم سيزونو چې الله منع کړی هغه ته پردو زنانو ته نه ګورم. کو زنانه دي نارینه ته نه ګوري پردو ته، او کو نارینه دي زنانه. اوس اکثر نارینه خدا کوي چې پردو زنانه ته نه ګوري، خدا زنانه دا باک نه کوي، بورکی په مخونو راچولي اسمان ته اوچت اوچت ګوري نارینه وته. نه نه څنګه چې سړی له پردې خزه ته قتل حرام دي، دا شانت خزه له پردې سړی ته قتل سدي حرام دي. خزه هم د خپل سترګو حفاظت کوي. حدیث مبارک کې راځي کنه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، ورون صحابي دی، پستر ګړوند نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کور تراغه. چې کله کور تراغه د نبی علیہ السلام د بیبيانی ولاړی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل احتجبا منه، دنه سو کوي پرده وکي، دنه پرده وکي شابه سیټ شي. هغه ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر دا خورون دی، دا خو سره دا قرآن صحابي دې مونږ خو نه ني، نو ته ورته د دین خبرې کوي، هغه ستانه د دین ته پوښتنه کوي، مونږ به وورو کنه. ور بیبيانو سمره خپل خبره وکړه کنه، دې پستر ګړوند دې مونږ خو نه ني، ستانه به د دین پوښتنه کوي، ته به جواب ورکړې، مونږ به وورو، مونږ به پوښو. دا خبره چا وکړه؟ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبيانو وکړه، امهات المؤمنین وکړه. د تمام دنیا زنانه چې راټول کې دا د یوې بیبي ته هم نه رسید نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته. هغه زموږ روحاني مایند دي، کو دا هغه متعلق سو غلط نظریه ساتي، دا انسان د اسلام نه خارج دی. ګور یاد وساته دا هغه متعلق مونږ سوچ هم نشو کولای چې دا په ذهن کې بس غلطه خبره راشي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته احتجبا منه، د دېون صحابین پرده وکي، هغه د الله پاک پیغمبر دا خړون دې مونږ نه ني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وي هغه ړوند دې تاسو نه ني، نو تاسو خړندې نه یې کړه، تاسو خو یې نه، تاسو خړندې نه یې، تاسو خدا صحابي نه کړه، نو تاسو هم د قتل سره دي جایز نه دي. نو مسله معلومه شو چې وعزوا ابصارکم، خپل نظرونه ښکته ساتئ، سره به پردو خزو ته نه ګوري، خزې به پردو نارینه ته نه ګوري. ګوره یاد وساتئ. دا رنګې موبایل کې کوم سیزونه دي، بې حیا سیزونه دي، بربند سیزونه دي، فحاش سیزونه دي، دا به په موبایل کې نه ګوري،
دینه خپل سترګې ښکته ساتي غلطو تصویرانو ته غلطو پټوانو ته دې ته به نه ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پنځم دا چې وعزوا ابصارکم د دې خبرې به مال ذمہواری راکړي چې خپل نظر به د حرامو نه ښکته ساتم. ګورئ او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وکفوا ایدیکم مال به د دې خبرې ذمہواری راکړي چې په خپل لاس به یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوم. زما د لاس نه یو مسلمان ته تکلیف نه رسی، زما د لاس نه څوک په تکلیف کې کیږي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې شپږو خبرو تاسو مال ضمانت راکړئ او جنت ته په داخلولو خو زه ذمہوار یم. څومره اسان خبره ده کنه؟ جنت ګټل مشکل دی؟ اسان کار دی، اسان کار. خبرې چې کوي دروغ مه وایه. دویم چې کله وعده دې وکړه نو دا پوره کوه. دریم چا در سره امانت کې خود څه پکې مه کوه، خیانت پکې مه کوه. څلورم د خپل شرمګاه حفاظت کو د حرامونه. پنځم خپل سترګې د حرامونه ښکته ساته. شپږم د خپل لاس نه یو ورور مسلمان ته تکلیف مه ورکوه. نبی علیہ السلام فرمایي وایي د دې شپږو خبرو ما د ضمانت راکړه چې دا به نه کومه ټیک شو او د جنت په داخلولو دې زه ذمہوار یم. نبی علیہ السلام فرمایي اسان خبره ده کنه؟ دا نبی علیہ السلام دا خبرې د ځان نه کوي، نه نه نه. نبی علیہ السلام چې دا خبرې کوي دا د طرفه د الله نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ السلام د ځان نه خبرې نه کوي بلکې چې خبره کوي نو د الله تبارک وتعالى په اجازت سره دغه په وحي سره کوي. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي او دا شپږو خبرو ما ضامن وګرځي جنت ته به زه داخلم. دا الله فرمایلی دي کنه چې چا دا شپږ کارونه وکړلو زه به جنت ته داخلوم.